अस्सलाम वालेकुम। दा वीडियो چې کوم دی د کې زه تاسو ته لږ شانتې معلومات ورکوم چې ایمیون سیستم باره کې ځینې خلکو تپوس کړی دی چې که ایمیون سیستم انسان کمزور وي نو د دې څه نشانې ده او د دې دپاره موږ څه کولی شو. نو مین شی دا دی چې ایمیون سیستم تاسو قوت دفاع خدای پاک طرف نه جوړیږي. انسان چې ماشوم پیدا شي نو اول ورته موږ ځینې انجکشنز غیره لګو. ای سره چې کوم غټ بیماریان دي لکه ټي بي شو، میزلز، ممپس، روبیلا چې کوم انجکشن ماشومانو ته لګي، ای سره قوت دفاع د دې خلاف مخکې نه دغه تیار کړي چې که سبا له دا بیماریان انسان ته خطره وي نو انسان وجود کې اولریډي مخکې نه طاقت وي چې دې سره جنگ کولی شي. چې موږ لوی شو نو عام طور باندې قوت دفاع څه خوراک نه راځي، داسې څیزونو نه راځي، خو او دا ضروری دی چې تاسو خوراک نارمل وي، صحتمند وي، لږ شانته غوښه، لږ شانته سبزي، لږ شانته میوه هفته کې یو پیری کم از کم ضرور تاسو خورئ. وایټامین ډي ایمیون سیستم لپاره ښه شی دی. ویټامین ډي چې کوم دی اګې ماستا داسې څیزونو نه راځي، یا ویټامین ډي انسان داسې اغوستی شي ډایرکټ هغه تاسو په خپله که اخلئ نو داسې لویه خطره نشته، خو ډېر ضرورت نه زیات هم نه، نارمل مقدار کې 1000 یونټس روزانه. دین علاوه انسان وزن پکار دی چې برابر وي، لږ شانته ورزش ډېر زیات ضروری دی. کله کله پاکستان کې مونږ دا غواړو چې مونږ ته څوک څه داسې جادو والا څه شی یا څه دارو یا څه دوا داسې وښایي چې ای مونږ واخلو او نور څه نه کوو، بس چې څه خیر دی چې شی څونه ګران وي چې هغه خورو، خو بس ای سره ټول حل وشي. خو اصل کې دې نه زیات بهتر دا دی چې انسان وزن برابر وي، صحت ټیک وي او تاسو ورزش لږ شانته جاری کیږي، دې نه بهتر بل څه شی به نه وي.